تیر جمعہ هم مونگا د دې آیت مبارک عرض کړو چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے مؤمنانو لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل پل مالنا پخپل منس کی په باطل طریقې سره مخوري یعنی حرام مخوري پر دې حق مدباوي د شریعت د احکام خلاف مکوي الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم البتہ کستاسو تجارتی ستاسو کاروباری او تاسو د شریعت د اصول مطابق پر رضامندۍ سره په خپل منځ کې کاروبار کوي پاغي کې په ګټه وغیرہ کې کمی بیشي د شریعت د اصول مطابق وي نو بیا خیر دی ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما او يوم المقتلوي نفسنا مقتلوي ان الله كان بكم رحيما الله تبارک وتعالى پتا سو ډېر رحم کون کې مهربان بادشاہ دی تیر جمعه مونږه عرض کړو چې زمونږه په دې آیت کې خاص الله تبارک وتعالى د معاملات طرف ته اشاره فرمایي ځکه چې د یو بل مالونه خوړل د تجارت معامله کول د دې تعلق ټول د معاملاتو سره دی او تیر جمعه مونږ د عرض کړو چې زمونږ معاملات اکثر داسې دي چې هغه د شریعت د احکامو خلاف دي مونږ د شریعت لحاظ نه ساتو مونږ د شریعت خیال نه ساتو مونږ د اصول خیال نه ساتو نو چې کوم معاملات د شریعت د اصول خلاف وشي نو داغه عقوبت او انجام اختلاف او جګړې او بیا زما عزتمندو کوم ګورو نو زمونږ الله ډېر ښکلی الله دی او زمونږ الله ډېر قدردان الله دی په خپل بنده باندې ډېر مهربانه بادشاہ دی بیا زمونږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلی پیغمبر دی ښایسته پیغمبر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د خپل امت باندې ډیر زیات مهربان دي ډیر زیات مینه ده او بیا زمونږ دین اسلام دا ډیر ښکلی دین دی ډیر ښکلی شریعت دی ډیر ښکلی قانون دی نو د دې ښکلی الله د ښکلی پیغمبر د ښکلی دین احکام به ډیر ښکلی خو چې موږ په عمل وکړو ځکه چې ښکلی دیني او خپل شریعت داغه مطابق مونږه معاملہ کوو نو چرته به جګړه ناراضي چرته به اختلاف ناراضي چرته به ځله بداوي ناراضي چې کله هم اختلاف راځي نو په شي چې سم معاملې د شریعت خلاف شوی دا او چې د شریعت خلافي جو هغه خامخا جګړي نو تیر جمعه مونږ عرض کړو چې زمونږ ډېری معاملې داسې دي چې هغه مونږ لګیاو کوو خو د شریعت پکې اډو څه شایبه نشته دی څه شکل صورت پکې مونږ ته نښکاري نو آخري عقوبت او انجام د هغې بیا د جګړو نو یو خو خپل مزاج د شریعت مطابق جوړول پکار دي ډاکټر عبدالحی رحمت الله علی هغه فرمایل خپلو موریدانو ته خپلو مقتدیانو ته فرمایل به وي د دنیا کې چې څه کېږي که نه دا ټول زما د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي څه چې په دنیا کې څه معامله کېږي که باران کېږي او که شینی او که یخني او که ګرمي که سخت او که قیسه چې څه معامله په دنیا کې کېږي دا ټول زما د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي خلک حیران شو دا خو ډېره لویه دعوه ده چې څه کېږي ستا د طبیعت مطابق کېږي چا تپوس وکړو حضرت وی څنګه هر څه ستا د طبیعت او د مزاج مطابق کېږي هغه ورته وفرمیل وی ما خپل مزاج د شریعت مطابق جوړ کړی بس ما خپل مزاج او خپل طبیعت د شریعت دا قانون او د شریعت او د قرآن مطابق جوړ کړي لہذا چې څه کېږي نو هغه الله کوي او زما د طبیعت په دغې باندې خوشحاله دي د شریعت مطابق لہذا چې څه کېږي زما د طبیعت مطابق کېږي لہذا زما ټوله زندګي خوشحاله ده زه خو خوشحاله یم نو یو خپل مزاج د شریعت مطابق جوړول غواړي چې زمونږ مزاج او زمونږ طبیعت نه د شریعت او د قرآن مطابق شي نو زمونږ معاملې به ټیک شي خو که چېرې زمونږ معامله هغه داسې
چې زمونږ زړه څه غواړي دا زمونږ حق دی، زمونږ مزاج څه غواړي دا زمونږ شریعت دی، او زمونږ کومه مطالبه ده دا زمونږ شریعت دی. نو بس بیا موږ په جهالت کې پراته یو، بیا به دقه دنیا اخلو او قبر آخرت به هم بربادي. بلکې اول چې کوم موږ مطالبه او کوم حق غواړو نو د هغې تپوس پکار دی چې دا د شریعت مطابق ده او که نه ده. د شریعت مطابق ده که نه. هر یو سړی ګوره ظالم سړی چې دی که نه هغه ظلم کوي، هغه ځان په حق ګڼي. غل چې دی هغه غلا کوي، هغه ځان په حق ګڼي. یو سړی د بل سړی حق طلب کوي، وهانه کوي، هغه ځان په حق ګڼي. یو سړی رشوت اخلي، هغه رشوت ځان له حق ګڼي. هر یو سړی ناجایز څیز خپل حق ګڼي. نو چې کله خپل حق وګڼي نو هغه به شریعت ته څه تیار شي. ما مخکې روزه کې یو واقعه داسې شوې وه، یو پوډري و پوډري تېره مخکې روزه کې یو پوډري و، هغه د چا نه د غوړو دا ټیم را پټ کړی. نو هغه پوډري مخکې و، مالک ورپسې و. نو په یو ځای کې راونیو، چې راونیو نو هغه ټیم غوړو ټیم یې ترې واغستو او بیا یې ووایو یو څو ګزار او یو څو سپېړې او ښه یې ووایو ویې ټکو جو بس لاړو مالک. نو دا پوډري وایي دومره ظالمان دي که نه، وایي چې د زبرګې روجې ته هم نه ګوري. وایي دومره ظالمان دي چې د زبرګې روجې ته هم نه ګوري. اوس ټیم یې را پټ کړی، هغه ورته ګناه نه ښکاري. او هغه دوه څلور سپېړې چې سړی ووایو نو وایي دومره ظالمان دي د زبرګې روجې ته هم نه ګوري، د دې روجې قدر هم نه کوي. نو دغه مثال زمونږ د ټولو هغو خلکو دی چې کم په ناحقه باندې د خلکو حقوق طلب کوي، ظلم وکړي، زیاتي وکړي، او بیا هغه خپل ظلم زیاتي باندې مضبوط ولاړي، هغه خپل حق ګڼي. نو زما عزتمنو مزاج خپل د شریعت مطابق جوړول پکار دي، او بیا کله کله خپل اولاد چې دی نو د هغوی هم تربیت ښکلی پکار دی. دا زمونږ تېره جمعه ما یو مسله ذکر کړې وه، بیا یې عرض کوو. وضاحت غالبا نو شوی، ډېر ملګري به پې نه پوه شوي. تېره جمعه ما دا ویلي وو چې زمونږ کاروبارونه دي د پلار او د بچو په منځ کې اهم مسله ده. د چا اکثر دې څیزونو ته فکر نه وي. د پلار او د بچو په منځ کې کاروبارونه وي، تجارتونه وي، کارخانې، زمینداري. دغه شان د رونو په خپل منځ کې کاروبارونه وي، تجارتونه وي، کارخانې او دغه شان زمینداري. دا معاملات روان دي، خو په دې کې هیڅ چاته پته نه لګي چې مالک څوک دی او خادم څوک دی. لکه مثلا پلار دی او بچی دی لګیا دی او کاروبار کوي. دا بچی د دې پلار سره په څه حیثیت کې کار کوي هیڅ پته ورته نه لګي. نه دی بچی د پلار نه تپوس کړی چېرته، او نه پلار دی بچی ته ویلي چې بچی ته خو زما سره کار کې، خو ګورې ستا حیثیت دا دی ته زما سره شریک یا زما سره مالکی یا زما سره نوکری یا زما سره تو اسی خیراتی کار کې هیڅ پته نه لګي. نو پلار ځان مالک ګڼي او بچی ځان مالک ګڼي. پلار هم مالک ځان ګڼي، بچی هم ځان مالک ګڼي. حالانکه پلار مولا دی، د پلار په ژوندانه کې د پلار په ملکیت کې بغیر د پلار د اجازت نه بچی شریک نشي کېدی. نه د پلار سره په کاروبار کې شریک کېدی شي، نه دا بچی دا د پلار په شان خپل ځان مالک ګڼلی شي. نو لہذا چې هغه څه معامله کوي په ګناه کې مبتلا دی، بچی په ګناه کې مبتلا دی. ولی بچی ته د ملکیت پته نشته چې زه مثلا دا کاروبار کوم، ټیک د مخکې مې پلار راتلو د بابا سره ناست یمه، اوس پلار یا شته یا نشته، زه کاروبار کوم خو زما په دې دکان کې حیثیت څه دی یا زما په دې تجارت کارخانه کې حیثیت څه دی، هیڅ یو بچی ته دا پته نشته دی چې زما حیثیت څه دی. نو چې کله بیا وروسته معامله د تقسیم شي نو اول خو خوږه ورولي، هغه اول ښکلې رشته وي، اول ښکلې ملګرتیا وي، خو چې د تقسیم معامله راشي که نه نو بیا جګړې سکې او بیا ویناګانې سکې او بیا په یو بل باندې اثباتنې سکې او بیا حسابونه او کتابونه سکې، بیا به دې حیران کي. نو زما عزتمندو اول هر یو بچی او هر یو پلار هغه خپل حیثیت ممتاز کوي چې بچی ته پته ولګي چې زما به دې کاروبار کې زویم زما حیثیت څه دی، آیا د پلار سره شریک یم، د شریکوال احکام دې زده کړي، د هغې جدا مسله ده. که دی د پلار سره خادم دی، د نوکرۍ مسایل دې زده کړي، د هغې جدا مسایل دي، احکام دي. که دی عاریتن دی او هسې مفت کار کوي، د هغې جدا حیثیت دی. داسې نه
چې خادم به د مالک په شان خرچه کوي او داسې نه چې شریک په هغه د خپل حق نه سیوا خرچه کوي دا خو سړی ګناهګاري کی نو موږ په خپل ځان په خپل په ګناه کې مبتلا کړی او موږ چېرته دا کوشش هم نه دی کړی چې موږ خپل بچو ته د شریعت هغه طریقه وښایو شریعت ته کښېنو شرمېږي هېڅوک دا نشي ویل چې راځه بچیه چې د مولوي صاحب ته کښېنو چې لږ تپوس وکړو چې په شریعت کې دا معامله څنګه ده او بچی ته د شریعت حکم نه ښودل دا په خپل جرم دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو پلار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو شکایت یې ورته وکړو وی زما دا بچی دا ډېر نافرمانه بچی دی زما خبره نه مني او زما ادب نه کوي زما خیال نه ساتي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له چې راویستو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خو اشدهم فی امر الله عمر او هغه به کله کله د کوړې او د ډنډې نه کار اخیستو هغه چې کله پلار شکایت وکړو نو هغه بچی ته کوړه اوچته کړه چې ښه د پلار خیال نه ساتې د پلار ادب نه کې او تو د پلار بې ادبي کې نو د بچی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی حضرت وی ورته کومي واخو زمام یو څو سوالونه دي دا غي جواب خوراک کنه وی څه سوالونه دي وی حضرت زما باندې خود پلار حق شتا خدا را ته وایا چې د بچی په پلار باندې څه حق دی وی ډېر حقونه دي وی لکه څه حقونه دي پکې وی یو حق دا دی چې خپلې ښه مور ولو ګوري چې مور اخلاقی بچی اخلاقی چې مور دینداري بچی دینداري چې مور حیاداري بچی حیاداري نو اول حق دا دی چې ښه مور ولو ګوري وی حضرت بل حق څه دی وی دویم حق دا دی چې ښکلی نوم وله کېږي وی دریم حق یې څه دی وی دریم حق یې دا دی چې قرآن ورته وښایي تعلیم ورته وښایي نو هغه ورته وی حضرت وی زما دا پلار چې دی نو وی د زما اول حق تلفي کړی دی چې زما مور خو وینځه ده او حبشي ده دقه یې راله مور کتلې ده وینځه ده او حبشي ده دا یې راله مور کتلې او دویم وی دا زما نه نوم کې ښودی دی جولان او جولان وی د ډیران چینجي ته وی جولان یې راله نوم کې ښودی او جولان وی د ډیران چینجي ته او وی حضرت دریم دا چې د قرآن مخې راته نه دی ښولې خو چې لوی شوی مو دا لوړې راکړې او په دغې څاروو پسې ګرځم چې دا زما پلار تربیت کړې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه نه کوړه اوچته کړه او هغه پلار ته متوجه شوې تو د وهلو قابلې چې تا د زوی تربیت داسې کړې نو تا خو هغه ته څه قرآن نه دی ښودلی څه ادب دی ورته نه دی ښودلی نو چې نه دی ښودلی هغه ستا ادب د کم ځای نه وکړي نو زما عزتمندو اولاد د شریعت ته حکم تابع کوي لږ لږ مسائل لږ د شریعت احکام لږ د شریعت اصول د هغې نه خبرداروئ چې بچی هم د حرامو نه بچي او پلار هم د حرامو نه بچي بله مسله تاسو به ګورئ زموږ په دې معاشره کې دا مسله عامه ده درې څلور وروڼه دي یو ورور مثلا بهر په سعودي کې دی یا په امریکا کې دی یا په دوبۍ کې دی دوه درې وروڼه چې دي نو هغه دلته په دې ملک کې دي هغه پیسې ګټي دلته رالیږي دوی پیسې ګټي هلته په کور کې خرچه کوي اوس د دې حیثیت هېڅ پته نه لګي چې هغه رور او دا رور په دې معامله کې شریک دي که دا عاریتن دی که دوی د یو بل سره تعاون کوي که د دوی د دې خرچې حیثیت څه دی دا بچې چې رالیږي دا قرض رالیږي نه به سړداو ګړداو معامله ده هغه هم رالیږي خرچ کوي دلته هم خلک ګټي خرچ کوي د حیثیت پته نه لګي چې کله د تقسیم معامله راشي نو باز بیا نه څوک د مسئلې په سر پوهېږي او نه څوک د مسئلې په خپو پوهېږي زما عزتمندو ملکیتونه ممتاز کول پکار دي حیثیت ممتاز کول پکار دی چې هر سړي ته د خپل ملکیت پته ولګي چې بھئی دا زما ملکیت دی او په دې کې زما دومره حق دی یا دا زما شرکت دی په دې شرکت کې زما دومره حق دی یا زه دا معامله کوم د رونو سره یا د بچو سره دا زما د دوی باندې یو خدمت دی یا د دوی سره یو تعاون دی چې کم از کم هغه خو مني که نه چې احسان فراموشه خو نه یي که نه نو زمونږ معاملې دغه د شریعت مطابق نه دي نو چې کله بیا د شریعت بیا د تقسیم خبره راشي نو یو وای ما دونه دونه رالیږلي بل وای ما دونه دونه لګولي نه د پیسو د سر پته لګي چې دا رالیږلې شوي پیسې دا خرچ کړي شوي پیسې دا په شراکت کې دي که دا په یعنی قرضدار دي که دا څه معامله ده نو بیا ښکلې ښکلې رشتې او ښکلې ښکلې ورورولۍ هغه په جګړو شي او په فساد او په اختلاف شي
زما عزتمندو یاد لرئ د بنده حق طلب کول کاغه د پردي حق دی اغم جرم دی، کاغه د خپل رور حق دی اغم جرم دی، کاغه د خپل پلار حق دی اغم جرم دی، کاغه د خپل خور حق دی اغم جرم دی، چې حق د هر یو چا دی او دی په ناحق باندې هغه طلب کوي نو هغه جرم دی، هغه ګناه ده، هغه په ګناه کې مبتلا کېدل دي. نو یاد لرئ چې زمونږ معاملات خرابي زمونږ په عباداتو کې به مزه نه وي، په عباداتو خو څوک نه خلاصېږي. یو سړی دی هغه ډېر حجونه کړي دي، هغه ډېرې عمرې کړي دي، هغه ډېر نیک اعمال او تهجدونه او تسبیحات هر څه کوي، د قرآن تلاوت کوي، خو پردی حق په د باندې ډېر دی. یا پی دا بچی حق دی، یا پی دا رور حق دی، یا پی دا مرګري حق دی، یا پی دا رشته حق دی. نو چې کله د دغه حقوق طلب د کړي نو د عبادت خو دې نشي خلاصولی، عبادت به څنګه خلاص کړي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو حدیث مفهوم دی، فرمایي چې کله شهید نه دی شهید هغه مړ شي، شهید وفات شي، شهید شي د الله په لار کې شهید شي، شهادت اعلی مرتبه د نبوت نه بعد. نو وای دا شهید چې د قیامت پر ورځ باندې د الله تبارک وتعالى حضور ته پیش شي او په د باندې د چا بنده حق وي حق، نو الله تبارک وتعالى د شهید نه بخي. الله تبارک وتعالى به تو فرمایي چې لاړ شه اول داسې وکړه چې د بنده خپل حق ورکړه، الله به تو جنت ته ځي. د الهي کلمت الله د پاره وینه توی کړي، د الله د پاره وینه توی کړي، د دین اسلام د پاره قرباني ور کړي او د شهادت اعلی مرتبه هغه حاصله کړي، خو چې په د بنده حق دی نو جنت ته نشي تللی. الله به تو فرمایي ول شاول د حق ورکا دی به الله تعالی تو کې چې الله هغه حق په دنیا کې یا پیسې وي یا جیداد یا دکان یا کاروبار یا بل څه هغه الله هغه حق په دنیا کې دی د کم دین راوړم، نو الله به تو فرمایي چې نا هغه حق مادل تراوړي ورشه او خای وتعال ته پروت دی، ای الله کم دی پروت دی، لاړ چې د جهنم په ومه طبقه په هاویه کې پروت دی او لاړ چې حق راوړو دلې ورکه بیا به جنت ته دی، شهید ته الله فرمایي. نو وای دی پرشتو ته به الله فرمایي ورشه ته یو خای چې دی هغه حق راوړي، نو وای دی بلال شي په جهنم کې په ومه طبقه چې کوم د منافقینو طبقه د هاویه هغه ته په جهنم یخت کوشي چې د یو طبقه د بلې په منځ کې د ځمکې او د اسمان امر فاصله د لازیاته. نو وای دی به ومې ځمکې ته لاړ شي، وم جهنم ومې مرتبه ته لاړ شي، هغه حق به را پشا کړي او بر سر ته به راوخیږي. نو وای چې سر ته راوخیږي نو وای هغه نه به بیا وغورځي نو بیا به پسې کوشي، نو د په د شهید به دا سزای زی به د جهنم وخت به کوزیږي او راوچتیږي به او هغه حق به بیا غورځيږي چې تر څو پوری د الله مرضی شوی نه دی بنده معاف کړي نه نو شهید نشته نو موت په حج عمره سبحان حج جنت تلاړ شو. دومره په معاملاتو کې عجیب معاملات زما عزتمن لغ خپل فکر پکار دی، لغ خپل سوچ پکار دی، د آخرت د معاملو خیال ساتل پکار دی او د پردي حق په باره کې امام محمد امام احمد رحمت الله علیه یو کتاب دی الزهد، هغه کې یو ډېر عجیب واقعه ذکر کړي. امام احمد رحمت الله علیه کتاب دی الزهد، هغه کې یو واقعه ذکر کړي. فرمایي یو سړی چا په خوب کې ولیدو، په خوب کې ولیدو او تپوس یې تو کو وې سم معاملې د سره الله وکړه، وې دا او یو کالونه په عذاب کې هم دا یو کالونه په سخت کې ما په تکلیف کې ما او یا کال میو شي چې بس د دې عذاب نه نو زمنو. نو هغه سړی دی په خوب کې تپوس کې دا ګناه ډېره غټه ګناه به دي کړي، وې نه ګناه می چرته غټه کړی دا، وې پردي لرګي مې وړل لرګي په شا کړی میو، نو په غاښ کې می سسي دین خته نو دا پردي لرګونه مې دسي خس کې غونته کې یو چخ چې راوشو کو پاغه می په غاښ کې وو، هغه غاښ می به آزاد کو، هغه خس کې چخ چې می ګیل کو. وی الله تبارک وتعالى پاغه چخ چې رانیولم چې ولې دا چخ چې ستاو چې تا ګیلو، دا تا چې پردي چخ چې راغسته دي او تا چې پردي حق داغه د اجازت نه بغیر طلب کو نو ولې دا ستاو چې تا ګیلو. وی پاغه چخ چې او پاغه تین کمانی او یا کالو شو په عذابېګما دا ولی دا داسې معاملې ده چې دې ته څوک ګناه نه وای، کدی ته چا ګناه وي خو توبه به ایستي وکنه، دا خو مونږ وای څه دي خو چخ چې دی نو معمولی غونته کیسز دی. نن زما عزتمندو زمونږ د کاروبارونو زمونږ د معاملاتو کاغو ګوري الله دې معافیو کې په دنیا کې په دنیا باندې خلک دومره مین دي
او دنیا ته خلکو دومره یعنی طرفداري دنیا ته کړي او په دنیا پسې داسې ورپسې شوي چې قسم دی دنیا اخلي رشتې نه اخلي. داسې خلک دي چې هغه د مال او د دولت د وجې نه د رشتو انکار کوي، د رشتو دومره بغض عینات او دومره عداوت. ولی یو طرف ته مال دی بل طرف ته رشته ده، مال اخلي رشته نه اخلي، مال طرف ته توجه کوي. ولی دغه دنیا دغه په نظر کې د هغې حیثیت شته او د رشتې حیثیت بنی نو ځکه د مال طرف ته د خلکو رجحان دی او رشتې خلکو تباہ و برباد کړي. او بیا شیطان مونږ ته ډېر ښکلی چل ښکلی که نه، شیطان خو مونږ ته وایي که حرام دی او که حلال دی، که خپل دی او که پردی دی، کاروبار دی د هغې بنیاد د حرامو نه شروع شوی دی او بس بیا دی کاروبار ترقي وکړه او بیا پې ولیکه هذا من فضل ربي، بس حلال شو ستا دپاره. هذا من فضل ربي، بنیاد د حرامو، تجارت د حرامو، مال پردی، د بلی بنده حق تلفی او لپاسه پې ولیکه هذا من فضل ربي. نو دا په هذا من فضل ربي دا خو هذا من غضب ربي لیکل پکار دی چې دا زما د رب غضب دی چې دوی په حرامو کې مبتلا کړی یم. فهذا من فضل ربي باندې مال نه حلالېږي. او یا بسی چلو کو په حرام مال باندې، په ناجایز اخیستونکي مال باندې، د بل بنده په حق طلب کولو مال باندې به بیا ځان له نظم ولګو، بیا به ځان له نظم ولګو. او څه نظم به ولګوو چې دغه خبره وتعز من تشاء وتذل من تشاء به ولګو چې بس زمونږ دا مال زمونږ په دې سره حلال شو. نادانوں کو اس بات کا کچھ بھی نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او بس مال او دولت او جیدات به ورکو او مونږ به دا وایو چې دا مونږ له الله عزت راکو. که مال عزت وي قارون به د ټول نه غټ عزتمن سړی و. که په مال کې عزت وي نو قارون به د ټولو نه غټ عزتمن سړی و. الله هغه ذلیل او رسوا کو. زما عزتمندو د حقوقو خیال ساتل پکار دي، د خپل حق د هغې حیثیت معلومول پکار دي چې زمونږ په مال کې خو د چا پردی حق نشته دی، زمونږ په مال کې د چا پردی حق نشته. زمونږ خاندانی معاملات هغه د شریعت مطابق دي او که نه دي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه زمونږ استاد محترم میں فرمایل، مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتو میں فرمایل کلاس کی وی کله کله به والد صاحب لا داغه خپله کمره و د استعمال نو وی والد صاحب لا به کله یا چای راغی یا به اوبه راغلی په ګیلاس کې یا به نور څه خوراک مراک راغی نو وی چې څنګه به فارغ شو نو هغه به ډېر زر وي دا لوښي لرې کوي، دا پیالۍ لرې کوي د کمرې نه وباسئ، دا ګیلاس لرې کوي د کمرې نه وباسئ، دا لوښي د خوراک لرې کوي د کمرې نه وباسئ. نو وی یو ورځ ورته ما عرض وکړو چې حضرت خیر دی لږ غونته کې مونږ ته معافي کوئ، کله کله دا لوښي لیټ شي تاسو ووایئ چې دا ګیلاس لرې کوي مونږ یې لږ لیټ لرې کړو یا دا لوښي پاتې شي نو خیر دی د دې مونږ ته کله کله معافي کوئ او په دې باندې دومره تعدي مه کوئ. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ډېر عجیبه خبره وفرمیل. هغه وی ما د ځان سره وصیت لیکلی او په هغې وصیت کې ما دا لیکلی دي چې زما په دې کمره کې څه دي دا زما دي، زما په دې کمره کې څه دي نو دا ټول چې دي نو دا زما دي او زما د دې کمرې نه بهر چې څه دي نو دا څه کمره دا د مور ملکیت دی، څه د بچو ملکیت دی او د مرګ هېڅ پته نه لګي کېدی چې زه وفات شم او دغه یو ګیلاس پروت دی هغه به تاسو د وصیت مطابق زما میراث ګڼئ او هغه به یا د مور ملکیت او یا به د رور ملکیت. دومره به هغوی احتیاط کو د دې په باره کې. نو وایي ځکه زه وایم چې دا لوښي لرې کوي چې هسې نه دا تاسو زما ملکیت شمار نه کوي. داسې احتیاط علماو کړی او د هغې وجه دا وه چې هغوی د دې نه خبردار وو چې دا پردی معمولي حق دبا وهل او په پردي حق باندې قبضه کول د دې څومره سزا ده. امام قرطبي رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی، فرمایي چې کم یو سړی د چا یو دانق اخري یو دانق او دې دغه یو دانق په ناحقه باندې اخري ظلم وکړي او زیاتې وکړي نو وایي د قیامت په ورځ باندې به 200 قبول شوي منځونه د دې دانق په بدله کې دې بنده له ورکوي الله به یې معاف کوي. 200 قبول شوي منځونه د یو دانق په بدله کې به دې بنده له ورکوي نو الله به دلته هغه دانق معاف کېږي. دلته خلق د خلکو جیدادونه ونیسي،
د خلکو مالونه قبضه کی، د خلکو میراثونه قبضه کی، او د چا سره د خپل بیبیانو مہرونه قبضه کی، مہرونه نه ورکړي، پروام نشته. اړو دا فکر هم نشته دی چې بای دا حقوق خپل بنده ته ورکول او دا حقدار ته ورکول دا خو فرض دی، دا خو لازم مسله ده. نو زما عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موقع باندې صحابه کرامو ته فرمایل وی تاسو ته پته ده چې مفلس څوک دی؟ صحابه کرام عرض وکړه الله رسوله چې د چا سره درهم نه او متاع سامان وسره نه، دا جو مفلس دی کنه کنګال دی وسره نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وینا وی زما د امت مفلس سره به هغه چې هغه به د قیامت پر ورځ باندې د غرونو امرنه کوي راوړي، حجونه به کړي، عمره به کړي، زکاتونه به ور کړي، صدقې به کړي او تهجدونه به کړي، منځونه به کړي، هر یو عبادت به کړي، د غرونو امرنه کوي به راوړي د الله تبارک وتعالى مخیتا. خو چې کله دیر پیشي نو وای په د باندې به حقوق وال راشي، څوک به وای چې الله زما حق والے دی، څوک به وای ماته کنځلي کړي دي، څوک به وای په ما باندې بهتان لګولې، څوک به وای په ما الزام لګولې، څوک به وای زما میراث تړپ کړي. نو وای څوک به د سب بدله کې ددنه نیکۍ لاړ شي، حجونه به هم لاړ شي، عمره به هم لاړ شي، تهجدونه به هم لاړ شي، نفلونه او صدقې هر څه به ختم شي، کنګال به شي کنګال. نو وای لا حق والا به ختم شوي نه، نور خلق برای شي، نو بیا به د نور خلقو هغه ګناه هغه به د په سر باندې پیټی شي. نو په پوره زندگی کې به چرته زنا نه کړي او د بل سړي هغه زنا به د په سر باندې ور پیټی شي. په زندگی کې به چرته غلا نه کړي او هغه غلا به د په سر باندې ور پیټی شي. او په زندگی کې به چرته یعنی د چا داسې د ګناه معاملې نه کړي هغه به د په سر باندې ور پیټی شي. ولی ځکه چې الته کې خو بیا درهم او د نانیر نشته چې مونږ یې ورکو، الته کې خو به زمونږ دا نیکۍ ځي او زمونږ دا ثوابونه او د اجرونه چې په مونږ ځان ستړی کړي نو د دا بنده د حق په بدله کې به زمونږ نه دازي. نو زما زمندو په دې دنیا کې خپل غاړه زادول پکار دي. یو دا دعا پکار د مستقل چې الله مونږ د دنیا نه په داسې حالت کې بوځي چې د چا بنده حق په مونږ باندې نه، او د خپل بچو ته وصیت مو کوي چې بچي ګورې که زما حق په ما باندې پاتې او زما د حق چا مطالبه وکړله او زما حق ما ته که یادي د هغې وصیت دې ولیکي که نه نو دا وصیت دې وکړي چې ګورې زما غاړه به ازادوئ، زما غاړه به قدردان بچي مغه دي چې د مور او پلار غاړه ازاده کړي. خو الله چې بچي ته خو دین او شریعت معلوم وي چې د مسلې تپوس خو کړي که نه. نو زما عزتمنو د دې مسلو خیال ساتل پکار دي. زمونږ مطلب د دې ننني بیان دا دی چې مونږ خپل کورني کاروبارونو ته وګورو. که د پلار او د بچو په منځ کې کاروباري، کارخانه‌ای، تجارتي، زمینداری نو د خپل ملکیتونو امتیاز وکړي چې بای د پلار حیثیت څه دی، د بچي حیثیت څه دی. بچي د پلار سره په کاروبار کې شریک دی که بچي د پلار سره په کاروبار کې نوکر دی، که بچي د پلار سره په کاروبار کې عاریتن معامله کوي چې بچي د ګناه نه بچي. ځکه چې هر یو مونږ چې څومره ګورو هر یو بچی که د پلار سره کار کوي، که په کارخانه کې کار کوي، هغه ځان مالک ګڼي، داسې خرچه کوي لکه څنګه چې مالک خرچه کوي، حالان کې مالک یې نه، هېڅ پته یې نه لګي چې دی څه دی. نو دی مسلسل په ګناه کې مبتلا دی او د ده په خرچ کې د حرامو شایبه ده. نو مونځ به یې چېرته وشي او روژه به یې چېرته وشي او زکات به یې چېرته وشي. د رونو په منځ کې معامله ده نو رونه هم خپل ملکیت ممتاز کوي. دوه رونه دي، درې رونه دي، څلور رونه دي، پنځه رونه دي، یو ځای تجارت کوي، یو ځای کارخانه چلوي، یو ځای زمینداره کوي. نو دارونه په خپل منځ کې کېنئ او د شریعت مطابق خپل ځان وپېژنئ که نه چې بھائی وروڼه زما استاد معامله ګورې شریکه ده، کېنئ که نه په دې کې خو ګناه نشته. دا خو په ناسته باندې به مینه زیاته شي، محبت به زیات شي چې بھائی مولوي صاحب یو خبره کړې وه چې د رونو په منځ کې معاملې او د ملکیت یې پته نه لګي. راځه چې د مولوي صاحب ته کېنو چې ځان خو پوه کړو که ناسې نه چې ګټه وټه کوو او آخرت او قبر ځان له بربادوو. نو په منځ کې کېنئ بھائی زما استاد کاروبار دی هلکه دا به شریکي ښه. نو بیا د شراکت تپوس وکئ چې په شراکت کې د یو شریکوال او د بل شریکوال د خرج څومره حق دی. کوي چې شراکت نه دی نوکری ده نو د نوکرۍ تعیین وشي چې زما به تنخواه څومره او کوي چې نه خیراتي کار ورسره کوم نو بیا مالک نه دی، بیا دې پردی حق نه استعمالوي.
دا ملکیتونه وپېژنئ او ګورئ دا لږه ناسته دا لږ مجلس دا د ډېر لوی شر فساد نه د بچ کېدو ذریعه ده. مونږ ګورو په دې مجلسونو کې کینو چې کله تقسیم کېږي او کله جایداد تقسیمېږي، کله کاروبار تقسیمېږي، کله د رونو په منځ کې فیصلې کېږي یا د پلار او د بچي په منځ کې فیصلې کېږي، نو داسې معاملات دي چې نه د سرخ پته لګي او نه د خپو پته لګي، نه چاته د ملکیت پته شته، نه چاته د خرج پته شته، او نه چې دی نو هغه ته خپل حیثیت معلوم دی چې شریعت ماله د څومره خرچې اجازت راکړی دی. نو زما عزتمندو یو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي او مونږه د دنیا زندگی دا لږه زندگی ده، نو چې د یو سړي په دنیا باندې آخرت تباه کېږي، په کاروبار باندې قبر آخرت تباه کېږي، په شراکت باندې قبر آخرت تباه کېږي، نو څه تندر سړی په دې دنیا باندې ولي هغه آخرت ځان له ولې نه بچ کوي چې زمونږ آخرت بچ شي. او په یو دانیق او په پیسه زمونږ 200 قبول شوي منځونه زمونږ نه ځي، نو زمونږ څه کار دی چې ځان له آخرت تباه کوو؟ خپل آخرت بچ کول پکار دي، د قرآن نظام خبرول پکار دي. چا عالم ته خو سړی کینی کنه خپل کاروبار ګورو د ټولو نه مشکل مسائل د کاروبار دي، د ټولو نه مشکل د مون مسائل آسان دي، د روجې آسان دي، د ټولو نه مشکل معاملات هغه د کاروبار دي. هیڅوک دا تپوس نه کوي چې په دې کاروبار کې جایز څه طریقه ده او ناجایز څه طریقه ده، ټیک څه طریقه ده، ناټیکه څه طریقه ده. هر سړی معامله روانه ده اړداو ګړداو. که تپوسو کې مړه پر ورولۍ کې چا حساب راویسته، مړه په پلار او په بچو کې چا حساب راویسته، مړه د خویندو او د رونو چا حساب راویسته، بیا چې کله حساب ته کینی کنه نو بیا په 2 روپۍ باندې یو بل داسې بې عزته کوي، داسې بې عزته کوي، قسم دی که د یو بل ته قدر او د ورولۍ او د رشتې خیال ساتي. نو زما عزتمندو د دې خبرو خیال ساتل پکاري، شریعت مطابق خپل زندگی تیرول پکاري، معاملات درونو په منځ کې صفا ساتل پکار دي، د پلار بچی په منځ کې صفا ساتل پکار دي، د مرګرو په منځ کې صفا ساتل پکار دي. خپل ملکیت وپېژنئ، د شریعت مطابق په هغې باندې عمل کوئ، هسې نه چې په کاروبار کې هم دنیا هم برباد شي او آخرت هم برباد شي، نو هلته کې خو بیا د دې دنیا هیڅ نه جوړېږي. ګوره دا دنیاوي معامله دلته پاتې ده، څومره دنیاوي معامله چې دلته پاتې ده. هدیرې ته لاړ شئ، په قبرستان کې داسې خلک پراته دي کنه چې نیمه بډخیله د هغوی وه، نیمه بډخیله د هغوی وه، او غټ تجارتونه او کاروبارونه د هغوی وو. اوس پې میراثخواره مزې کوي او قسم دې که څوک په کال کې هم چېرته په دوا کې یادوي چې الله دې بابا وبخي او الله دې ابۍ وبخي. نه هغوی به خپل کار کوي، که ځان یې بخلي جو ټیک ده، نور څوک ورته ټکې دعا نه کوي او په مال دولت باندې مزې او جګړې او فسادونه روان دي. الله دې د شریعت مطابق د احکامو د اتباع توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.